تمنا د غریبو دا تیاری ختمول غواړو غربت یې د ژوندونه سرې لمبې ختمول غواړو چې ژوند یې په سکون شي دا راحت یې په مونږ حق دی د خیر ښېګړې ژونده محبت یې په مونږ حق دی ساولډیر ویلفیر فاونډیشن افتخار خان زنده باد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګور امتحان تاسو په خدمت کې حاضر یم او الحمدلله څنګه چې زموږ دغه ترتیب د کونډو رونډو د یتیمانو مسکینانو شروع دی زموږ ورور د مخ ورځو کې رابطه کړې وه بلکې په روژه کې الحمدلله خط کافي خط نصیحت امداد هغه موږ سره کړو ټولو مسلمانانو کړی و. دغه ملګري بیا وایي چې یاره ما ته به 15 د یتیمانانو کورونه راکړې چې هغوی سره زه ماښانه هغوی ته زه د پیسې درلېږم او هغوی د به حواله کوي. ما سوچ بچار کو الحمدلله په هغه کې چې کم د ټول نه زیات ماشومان خلک و چې په کم کور کې یتیمانانو خو چې ماشومانو هغه خلک پکې ما ایډ کړ په هغې کې را سره پسند کې ناست دې ټایم کې د فواد مرحوم بچي دي کم چې د هغې نه مخکې هم دې ته ما د روژې نه د اختر نه یو 2 ورځې مخکې پروګرام کړی ورو ورو لګېدو او د روژه ماتي په ټایم کې په ورور باندې ډز وکړو او ورور یې ویشتو. هغه وفات شو. د هغه فواد مرحوم بچي دي د نظم ګړی زه بېګا د دې کوڅې ته لړم خو چونکې په 1 نمبر دې ما لیکلي خو دې د دې یو غریب ماما دی د رشکې هغه ته هم داد ورکوم را سره ناست دی دې ټایم کې د ماشومان پې ما راوکړول د رشکې نه ځکه چې ما ته مزل ته ګران ډیوټي وه او بیا وخت نه ملاوېږي ما ورته چې د دې ماشومانو صحیح سره امانت دی او الحمدلله چې کم ټایمه پورې زموږ د غرور سره پیسې کېږي او هغه موږ ته ماښانه رالیږي انشاءالله دې ته به خپل حصه ملاوېږي. زه دې ته ورغلم خو دې ونه هغه ماما ځان سره کور ته بوتلي وو چونکې دغه خور چې کوم دی په عدت کې هم دا ټیم نه دی برابر نو انشاءالله تعالی زموږ دغه ترتیب به روان وي. ډېر زیات کمزورې ماشومان دي غریبانان دي د غریبۍ په یو خط تمام دی خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې یاره د دې خلکو سره ودرېدو چې دې کمې کړمې دي او یا هغه نوې غم او نوې یو سیسټم جوړ شو هله ګوله جوړه شوه دغه ماشومان در په در شو. الحمدلله زموږ دغه ترتیب دا و چې یاره دغه رور وایي چې یاره 15 کورونه به ما ته راکړی چې یاره په دغه 15 کورونو کې زه مسلسل تا ته د میاشتې پیسې درلېږم او دغه په دې باندې تقسیمې. نو الحمدلله دغه 15 کورونو کې چې کوم دی نو ما دې ایډ کړ او په هغې کې یو د یاسین خان مرحوم کورو یو پکې د یوسف لالا مرحوم کورو یو پکې د جاوید لیمین کورو او یو پکې چې کوم دی د بختور کورو او یو پکې دا چې کوم د فواد مرحوم دی د دې کور دی. دا وخت له بچې د 8000 روپو رسیده دا یو دا 2 دا 3 دا 4 دا 15 دا 6 دا 7 او دا 8 او بیا به داسې کار وکړې چې دا 500 روپۍ به واخلې دا به ماتې کې په لارې باندې او په دې باندې ځان له خواږه ماږه والې ښه ټیک ده دا 500 ستاسو د خوږو دي دا 8000 روپۍ به مور ته ورکړې ښه صحیح ده دغه هم ځان سره که ده دغه هم ځان سره که دا ډېرې دي خواږه به پې ځان له والې ټول به په شریکه باندې او سبق به وایې ښه سبق وایې که نه د سپارې سبق به م وایې ښه صحیح ده او ټولو مسلمانانو ته مې دغه درخواست دی بس به چې دغه فواد مرحوم چې کوم دی د ماشومان چې دا ډېر زیات عاجزان دي ډېر زیات فقیران دي ماشومان دي تاسو ته باقاعده د سړي د اندازې د شکل نه پته لګي او د دې یو ماما دی غریب د پلیسترو کار کوي مزدوري کوي نو کوشش وکړئ که داسې څوک هم داسې چې وایي چې د دې سره امداد کول غواړو نو باقاعده د هغه نمبر به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري په دغه نمبر باندې ورسره باقاعده رابطه کولی شئ ځکه چې ډېر زیاته کمزوري ده او غریبي ده بیا دغه خور سره د بچو ساتل چې کوم دي دغه یو کس دی په کور کې د ده سره نور څوک رونه هم نشته 0315 1996 195 0315 1996 د ده تیمور نوم دی که څوک هم داسې چې دې سره امداد کول غواړي نو باقاعده ورسره په دغه نمبر باندې رابطه کوئ دغه زموږ د کلي ماشومان دي زموږ خپل ماشومان دي او د مور چې کوم دا د رشکې ده دې ټایم کې د ماما سره اوسېږي ماما یې یو کس دی لکه چې نور رونه موړی نشته دغه خویندې دي خو بیا هم په دغه خپل نرتوب باندې چې کوم دی نو خپله خور ساتي نو زموږ ته کوشش پکار دی چې انشاءالله موږ به ورسره وقتاً په وقتاً چې کوم د دې هغه امانتونه هغه به ورته ورسوم خو بیا هم که داسې څوک مسلمانان چې یاره دغه نور څوک ورسره څوک امداد کول غواړي نو باقاعده ورسره په دغه نمبر رابطه وکړئ بل دغه زموږ چې کوم دغه رور دی الله تعالی دې ولله ډېر تېر ورکړي چې انشاءالله د دې نه مزید نور
ډېر پیسې ولګو ډېر په دغه خلکو باندې تقسیم کو دغه پیل خال 8000 روپۍ وي د 15 کورو د پاره وي دا کم چې ما نامینټ کړه دغه کسانو الحمدلله د دې غمانتونه چې کوم هغه ورو چې ان شاء الله را روانه میاشت او بیا که خیر ګور تر کومه پورې دغه استطاعت هغه پیسې را لګي ان شاء الله ما خانه به دې 15 کورو ته کم دینو 8000 روپۍ ملاويږي دا غین علاوه مون روټین کې لګیو که خیر په دغه کلی کې چې کم بے وسه به د خلک ته کم علاج بیماران ان شاء الله غي ته ورته ځان رسو پروګرامونه سره ګوره او ځان سره شیر کوي ډیره مهرباني ډیره شکریا